ډیرو محترمو مسلمانانو، نن یو خاص وظیفه د جمعې د ورځې خاص وظیفه درله درکومه. انشاءالله دا وظیفه نن تاسو وکئ، په دې طریقه کار یې وکئ. صرف 1100 مرتبه ده. الله جل شانه به مو سره حاجتونه پوره کړي. خو د دې طریقه کار دی څنګه چې محترمو مونځ دپاره شرایط دي، قواعد دي، ضوابط دي، داسې محترمو د روژې دپاره خپل شرایط دي، دغه رنګې د حج دپاره خپل شرایط دي، د هر نیک کار دپاره محترمو شرایط وي. صحیح شوه که نه؟ کله چې ته په سقاځي باندې ودرېږې او مونځ کې نو دغه مونځ نه قبلېږي. یا په سقا وجود باندې بدن د سقا وي مونځ کې دا مونځ نه قبلېږي. یا د کپړې سقا وي محترمو نو دا مونځ نه قبلېږي. یا ته حج ته لاړ شې او هلته قرباني ونه کړې نو دا قرباني نه قبلېږي. دا پکې ارکان دي محترمو. دغه رنګې که موږ وظایف کوو او دې طریقه کار سره یې ونه کوم چې تاسو ته ښیمه نو محترمو بیا وظیفې نه قبلېږي. د دې ګوره د هر یو څیز خپلې قاعدې خپل شرایط دي. لحاظه نن چې دا وظیفه راته زه ښیمه د دې هم څه قاعده ده، د دې هم څه شرط دی. دغې طریقې سره یې وکئ انشاءالله چې الله جل شانه به م حاجتونه پوره کړي. او چونکې د جمعې زبرګه ورځ ده او بیا مای شعبان دی محترمو مسلمانانو، ځکه رسول الله مبارک فرمایي مفهوم یې داسې دی چې شعبان زما میاشت ده. دا اوس چې کومه روانه ده د روژې نه مخکې چې کومه میاشت دا شعبان ده، وي دا میاشت زما ده او رمضان میاشت د الله جل شانه ده. لحاظه دا میاشت هم ډیره بهترینه میاشت ده چې څوک پکې روجې نیسي، څوک پکې اسکار کوي، څوک پکې وظایف کوي نو الله جل شانه له د وظایف هم قبلي، د دعاګانې هم قبلي، د روجې هم قبلي محترمو. او بیا شب بارات هم را روانه ده، د هغې به یو بله وظیفه انشاءالله بیا تاسو ته ښیمه. سبا به زه هغه اپلوډ کوم انشاءالله. ډیره انتهایی بهترینه وظیفه ده، هغه هم تاسو سبا انشاءالله وکړئ. خو نن چې کومه خاص وظیفه ده هغه د کن فیکون وظیفه ده محترمو. دا نن تاسو واورئ او لازمي وکړئ خامخا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو او هغه مسافرو چې بهر وطنونه بهر ژوند کوي، الله تعالی دغه مسافرو له اوږده زندگی د صحت او عافیت وله ورکړي. ستاسو به خامخا مسافر وي محترمو. زما دا غږ چې څوک اوري د اواز دوی په کورونو کې به خامخا مسافر وي. هر ملک چې وي الله تعالی دې ورته اوږده زندگی د صحت او د عافیت واله ورکړي او دغه مسافر دی الله تعالی په خیر او عافیت څخه خپلو کورونو ته راوستلی کړي. محترمو نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه د کن فیکون ده. دا الله تعالی هم په قرآن کې ځای په ځای باندې ذکر کړي دي. کن فیکون معنی څه ده محترمو مسلمانانو؟ نو الله جل شانه چې کله وفرمایي کن شه فیکون نو هغه څیز موجود شي. صحیح شوه؟ دا د الله جل شانه خاص صفت دی او الله جل شانه د انسان حاجت ته هم چې کله وفرمایي کن فیکون موجود نو هغه حاجت فورا موجود کیږي محترم مسلمانانو. لکه الله جل شانه اسمانونه پیدا کړه نو کن فیکون ورته وفرمایي. الله جل شانه غرونه پیدا کړه محترمو، انسانان پیدا کړه نو زما ستا حاجت ته څه شی دی محترمو؟ الله جل شانه جنتونه پیدا کړه، زما ستا حاجت ته څه شی دی مسلمانانو؟ الله جل شانه عرش مولا پیدا کړه نو الله جل شانه ته زما ستا حاجت څرنګه دی محترمو؟ الله تعالی د ټولو مسلمانانو په ذهنونو باندې قادر مطلق ذات دی. الله جل شانه له تمامې دنیا کې چې څومره اوس په دې وخت کې څومره انسانان دي وس اربه انسانان ژوند کوي د هغې ټولو په ذهنونو کې چې دا وخت څه هغه اشکال چلیږي، څه اراده یې چلیږي، په زړه کې څه اراده چلیږي، په ټولو الله جل شانه خبردار دی. نو چې داسې ذات وظیفه مونږ وکړو محترمو چې هغه طاقتور ذات وي نو محترمو زما او ستاسو حاجتونه د الله جل شانه فانظ په دربار کې هیڅ حیثیت نه لري. یعنی ډېره زر پوره کولی شي چې د هغه د سترګو د رب نه هم زر پوره کولی شي. خو چې انسان هم څه ناڅه د هغې دپاره ستړي وکړي، د هغې دپاره ځان لږ مشقت کې واچي، تکلیف کې، نو الله تعالی به مددګار شي. لحاظه زه تاسو د دې طریقه کار ښیم، دې وظیفې په دې طریقې سره دا وظیفه وکړئ. نن د جمعې ورځ ده که نه زبرګه، صحیح شوه؟ دا وظیفه تاسو 4 ټایمه وکړئ. د ماسپښین لمونځ نه پس د جمعې لمونځ چې څنګه وشي، ماسپښین لمونځ نه پس، د مازدیګر لمونځ نه پس، ماښام، ماسخوتن، دا 4 وختونه دي که نه؟ تاسو وایئ چې زموږ حاجت پوره شي نو دا وظیفه انشاءالله وکړئ. هر کله چې د جمعې اذانونه شروع شي دغې ټایم نه بیا شروع کړئ تر د جمعې لمونځ په ختمېدو پورې به دا وظیفه په زړه زړه کې کوئ، په خوله به یې نه کوئ، په زړه زړه کې وایئ او الله تعالی ته عرض کوئ الله د حاجت دپاره دا وظیفه کوم، دا ته مالک الله دې له وجود ورکړي زما د حاجت له، زما رشته نه کېږي، زما د اولاد مسله ده، زما د کاروبار مسله ده، زما د نور مسلې دي، الله ته کولی شي، الله تا ته مې حواله کړې ته یې راله وکړه. دا دعاګانې به ورسره غواړئ او خاص کر د خطبې په وخت کې په زړه زړه کې دا وظیفه کول
او چې کله مونځ نه انسان فارغه شي د جمعې نو بیا په خپله مصله باندې کینی یو 100 فیرې ورد دی وکي او بیا د رب نه دعا وغواړي په ګړګړا سره نو الله تعالی به حاجت پوره کړي. موږ مسلمانانو یوخ کې نتویي کوو نو زموږ سترګې وچې شوي دي. یقینا خبره ته کوم چې نن مسلمانان د هر سایډ نه ګیر دي. مسلمانانو خپل کار اصل کې پرېښود سترګې وچې دي. یو اوښکه د سترګو نه بهیږي د الله د رضا دپاره د خپل حاجت دپاره. بله خبره دا د محترمو چې زړه کې درد نشته دی. موږ وظیفې په درد سره نه کوو. تاسو په درد سره وظیفې وکئ په محبت سره چې الله یې قبلوي کو نه. بیا محترمو د مازدیګر مونځ نه پس په خپل ځای باندې کښېنئ درود شریف ووایئ خپل اذکار به وکئ. د هغې نه پس د ماښام د مونځه پورې کم از کم دا وظیفه تاسو جاري وساتئ یعنې دغه ټایم کې تقریبا 30 منټه 40 منټه دا وظیفه وکئ او بیا 10-15 منټه 20 منټه خصوصي دعاګانې وغواړئ. 20 منټه نه کم دعا ونه غواړئ. دغه یو حاجت ته پکې یادوه او جاړه. دغه یو حاجت ته یادوه او جاړه. هر کله چې بیا د ماښام مونځ راشي محترمو ماښام مونځ نه پس بیا تاسو دغه وظیفه 1100 او 11 مرتبه د ماښام مونځ نه پس وکئ او د ماسخوتن مونځ چې راشي د ماسخوتن مونځ نه پس بیا تاسو په دغه مصله باندې کښېنئ 1100 مرتبه د کن فیکون وظیفه بیا تاسو وکئ. محترم مخکې وروسته 11 پېرې خامخا درود شریف وایئ او 1100 پېرې به دا وایئ. خو د مازدیګر ټایم کې به تعداد نه شمارئ بغیر تعداده به وایئ او د جمعې مونځ چې کله وشي یعنې اذانونه وشي تر د جمعې مونځ ختمېدو پورې دغه وخت کې به تعداد نه شمارئ بغیر تعداده به دا وظیفه کوئ. انشاءالله العزیز تاسو دا 4 ټایمه دا وظیفه وکئ. الله جل شانه مو سره حاجتونه پوره کړي. ګوره حاجت روا صرف الله جل شانه دی. په دې خبره ولې موږ نه پوهېږو محترمو. په تعویذونو پسې مه ګرځئ په کوډو منترې پسې مه ګرځئ. خپل الله تعالی سره معاملات سم کوئ. الله تعالی به زموږ سره معاملات سم کړي. الله تعالی فرمایي په مخلوق رحم وکړئ زما الله تعالی په موږ باندې رحم وکړي. چې موږ د الله تعالی په مخلوق رحم نه کوو رشتهدارۍ موږ کټ کوو. ګوره مخکې چې کوم امتونه تیر شوي هغوی کې هره ګناه موجود وه. صحیح شوه. په دې امت کې د هغې ټولو امتونو ګناهونه مجموعه موجوده ده. نن هره ګناه ما کې موجود ده. محترم مسلمانانو ځان د ګناهونو نه بچ کړئ د الله د رضا دپاره. سوال مینت ته کوم موږ ټول ګناهګاران یو چې کله هم خطأ یا قصدن ګناه انسان نه کېږي نو بیا استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه کم از کم استغفار وایي توبه وباسي چې الله ما نه غلطي شوې ته بخونکی الله ستا رحمت ستا په غضب غالب دی. الله ما سره د رحمت معامله وکړي او یو دعا خامخا ځان دپاره غواړئ الله د دنیا او د آخرت خیرونه راکړي. د دنیا او د آخرت د مصیبتونو تکلیفونو پریشانونو مې الله وساتي. دا دعا ځان دپاره خامخا کوئ. الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړه. الله تعالی دې ټولو بیمارانو ته صحت کامله عاجله ورکړي. د ټولو مسافر د الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي. زما تمام کتونکو اورېدونکو ته د الله تعالی دنیا او آخرت عافیت او خوشحالۍ ورکړي. نکاحونه دی الله تعالی ولو کړي. الله دې حاجتونه پوره کړي او قسم بالله دا خبره ته په قسم باندې کوم چې دعاګانې ته زه کوم الله تعالی به ضرور قبلوي. الله مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیره.